أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سورة النمل 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې د سليمان عليه السلام د واقعي هغه قصه ذکر کیږي چې کوم د یو کس د غایب کېدو د خپل ډیوټۍ نه غایب کېدو په صورت کې د سزا په تور باندې صادر شو. سليمان عليه السلام وویل لو اعذبنه زبا خامخ سزا ورکوم دلره دغه هدهد یعنی مولا چرګک لره عذابا شديدا عذاب سخ او لا اذبحنه یا بخامخ ذبحکم دی لره او ليأتيني یا بخامخ راوړي ماته بسلطان مبين دلیل ښکارا کار وزر براته خج بدی باندې زپاتې شوی بیا بری کیږي. د دې ځګین شرعي مسائل دا معلومیږي چې د خپل ډیوټۍ نه ډیر بغیر د ضرورت نه زیات غیر حاضر پاتې کېدل هغه باندې سزا ورکول کېدی شي او دغه سزا به دسي چې بس څنګه مناسبي کې جرم یې ډېری جوړه کې جرم یې کم نو کم به چون کې دې کې دا خو حدود خدا خو زنا مرغانو کې دي نو مرغانو د سزا ورکول دا څنګه دي نو دا خو څنګه سليمان عليه السلام یو سیاستن حکم او دا په کارم دسي ځکه چې نظام دومره سس او بیکاره شي بیا خو ټول نظام درهم برهم کیږي. لیکن شرعي مسله دا ده چې کم زناور په کورونو کې ساتل کېږي چې انسانانو سره ډېر عادت دي لکه غوا غوایي شو دغه شان د کې خر اس قچر دا زناور شو میخ شو دی خان شو دا چې کله سرکشي وکړي نو د تأدیب د پاره د صحیح کولو د پاره عادت د اخلاق صحیح کولو د پاره عادت جوړولو د پاره چې خپل کار وپیژني د دې درمیانه انداز باندې سزا ورکول جایز دي ورکول چې درمیانه انداز باندې زیات نه او دغه څنګه د دې نه چې کوم علاوه زناور دغه سزا ورکول شرعاً جایز نه دي باقي زناور ته نشي ورکول. دغه تفصیل چې کوم دی نو تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی. دیمه دا مسله معلومیږي چې هر حاکم او حکمران لا چې کوم کس باندې د سزا او د جرم الزام ولګي چې دا مجرم دی نو حاکم او حکمران مخبر مجرم لره ملزم لره دومره موقع مهلت لازمي ورکوي چې کم خبر وزر خو بګی پیش داري په سزاګان نه ورجه بس د سی وی او د سې دي شي بلکې دا هغه خبره به واو ټیم بول ورکه چې کې دي چې کار باندې د مجرم معلومیږي لیکن د مجرم نه دی غټ وزر مجبوري نو عذر اوریدل د هر حکمران د پاره د خپل ملزم په باره کې د خپل ماتات خلق باره کې د ضروری خبره او چې کړه د عذر شرعي معقولي صحیح عذر پیش کو نو بیا د عذر نه بعد هغه د سزا ختمول پکار سزا اورید پکار نه دی بلکې سزا ملتوي کول پکار دی. نو سليمان عليه السلام دغه حکم واوره فمكث غير بعيد نو واخی تر کړه او لږ سات در واخی نو تر کړه بلکې لږ سات فقال نو ویل احط بما لم تحد به زه خبر شوم د هغه سن چې ته خبر نه یې د څه معلوم کړل چې تا ته معلوم نه دي دغه حدود ملاجرک پیغام راو رسید بلک سات سليمان عليه السلام دوی ول چې هغه سم معلوم کړي د جتا ته پته نشته وجئتك من سبأ ضرارا من سبا خارنا بنبأ يقين په یقیني خبر سره یقیني خبر می ته تراو سبا چې کوم دین د دې دویم معارب دي دا په یمن کې دی یمن کې د صنعاء خار نه تقریبا په 3 میله فاصله باندې دی نو دغه ځګین دا مولا چرګک راغی او سليمان عليه السلام دوی وجدي معلومات مې راوړی تا ته نشته د ځګین کې شرعي سوالات چیرې یو کشر را پاسيږي مشر کسته وي غټ کسته وي چیرې ما ته هغه مسری معلومه دي چې تعالی نه درځي دا ټیک کار دی ټیک کار نه دی یو عام سړی را پاسيږي عالم تر څه خبره وکي او شاګرد دی استاد دی وکي یو عام سړی خپل حکمران ته وکي د شرعاً جایز دي کنه جایز دي نو اکثر علما لیکلي د دا کار د ادب خلاف د ټیک کار نه دی صحیح نه دی لیکن دغه کې چې کوم د مولا چرګک خبره ده چې ما هغه سم معلوم کړی ته نه دی معلوم دای په کوم بنیاد باندې ول ضرورت په بنیاد باندې ول ضرورت په څه شی دی اصل کې د حدود سزا ملاوي ده سليمان عليه السلام سزا اوروري و
نو سزا د ملتوي کولو لپاره هغه یو کلک تاکیدات پیش کړل چې ګوره د سیمې راوړ د جتا ته میلم نشته چې کوم د سخت ټیمي سزا ټیمي او سزا نه ځان بچکی او غټه مجبوري نه بیا پکې کده ځنه ټیمونو کې د ادبونه تیر شم څه پروا نه کوي چې خبره خصي واوریدل شي د خبر تحقیق وشي او عام حالاتو کې دا خبره کول بری طریقه باندې ټیک نه د ادب خلاف انی وجدت امراه یقینا ما بیا مندلې وزنانا تملکهم چې حکومت یې کو په دوی باندې واوتیت او ورکړې شوی من کل شيء هر قسم سيزونه چې حکومت کوم شي ته ضرورت دي دا ټول شيزونه لرل ولها عرش عظیم د هغه د بار یو تخت ولوي د بادشاہي لوی تخم لارو خود هو چې کوم د سليمان عليه السلام ته تعجبي قصه شو په دې قصه کې کوم تعجب الفاظ چې دوه قسمه تعجبات پکې یو د اسباب په لحاظ باندې چې د سي حاصل ورته د سو ور سره د وسایلو په اعتبار سره چې د وسه پورې مالی دلی نه دي خو هغه سره حالانکه سليمان عليه السلام بادشاہي خوري نایاب ناشنا بادشاہي و لیکن سليمان عليه السلام بادشاہي کې مقصدونه موجود نه ځینې سيزونه پکې داسي لکه هغه کې عرش عظیم کم د بادشاہي تخت دي چې هغه باس سره روان دي سليمان عليه السلام د بادشاہي تخت سره بده لار نه د تخینه لار او هغه د ناشنا تخت جوړ کړل چې د تخت سليمان عليه السلام سره هم نو او دغه خبره پکې دا و چې دغه زنانه ځینې کارونه داسې و چې شریعت خلاف نو ځینې تعجبات شرعي لحاظ من تعجبات او داسې کارونه کول داسې کارونه پکې پکېو چې شریعت کې بیخي گنجائش نه هغه کول تعجب په دې خبره او ځینې تعجب په وسایل باندې او داسې وسایل لرل چې هغه وسایل د سليمان عليه السلام سره هم موجود نه ناشناونته خبره و تعجبي خبره و اوس د کوم زنانه چې خود وای چې ما بیا مندل چې بادشاہي کوله په دې باندې او دې لپاره لوی تخت دغه زنانه نوم چې کوم دین تاریخونو بلقیس ذکر کړی دی او د پلار نوم شراحیل زنه تاریخونو مستند تاریخونو دام ذکر کړی دی چې د مور نوم معلمه دی او دا معلمه چې وندا پیری و او بیا د شراحیل نکاح چې کوم دین د پیری سره معلمه پیری سره شوی دی او داغه نه بعد بلقیس پیدا شوی دی بیا دا کار ولې شوی دی د نارینه زنانه سره د دې نکاح ولې نه کېدو نو بده کې هم تاریخونو مختلف اړخونه دي ځینې اړخونو تاریخونو دا ذکر کړی دي چې ډېر متکبر انسان په غون یمن باندې حکومت سولیخ بچی لرل او دغه هر عضویته هر کس ته بچی ته ځان له حکومت حواله کړي یو خار باندې به حکومت کوي یو ځمن به حکومت کوي خو بادشاہان ټول اسبه کې څوک پاتې شوی نه دي دا متکبر انسان چې دغه چې مسلمان هم نه دي د کفر زمانه سره دي نو دی به خلکو ته خبره کوله چې په دې دنیا کې د زنانه نشته چې زما سره برابر او ما سره مناسب زو سره نکاح وکړم د سینه مناسب مسله نه ده نو دی غرور د وجه نه د پیری سره نکاح وش او چا دا ویل چې الله تعالی شرماو دی غټ ویل چې بر انسانانو کې زما برابر انسان نشته زنانه نشته دی الله تعالی ردی پروګرام د پیری سره برابر کو چې هغه د عام اخلاق په لحاظ څه چې هغه جنس و سلام یو نه جنس بدل د پیریان ځان له سره انسانان ځان نه سره په دې ځکه د سوالات دا چې آیا د پیریانو سره واده کول ممکن دي کو ممکن نه دي یو سوال دا دی زم دا چې دا کدا د دې د مور پیری معلمه پیری او داغینه بلقیس پیدا شوی یا نور بچی پیدا شوی د دې نه خدام معلومیږي چې پیریانو او انسانانو منځ کې نکاح جوړ شي بچی کیږي ډیر خلک ور دي سره بده قائل نه چې بچی دی وشي بلکې هغه وجه د انسانانو د پیریانو د اولاد پیدا کېدل ځانه طریقه و انداز دی هغه انسانانو په شان تکینه لیکن بده کې امام ابن عربی رحمه الله تفسیری مضمون ذکر کړی دی اب دې باندې شواهد پیش کړی دي چې د انسان پیریانو اولاد د څه پیدا کیږي چې د انسانانو پیدا کیږي اولاد پیدا کېدل کې وایي دي چې لريواله نشته بدله طریقه نه ده دغه دا چې دا ممکن هم دي او دا هم ډېر مستند تاریخونو سره نقل کړی دي چې ډېری پیری مسلمانانو انسانانو د مسلمانانو پیریانو سره نکاحونه شوي دي به باقی د منځ کې اولاد هم شوي دي اب دې باندې امام ابن عربی ډېر وضاحتي کلام ذکر کړی دی دا غي لنډه خلاصه دا چې دا کېدې شي ممکن لیکن سوال دا چې جایز دي که ناجایز دي د ځکه کې خو نکاح شوی دی نو دا د ځکه نه دلیل نیول چې را د پیری سره نکاح کول جایز دي دا کار خو سره د عقل ځکه نه راخلي چې موږ وړاندې ویل چې شراحیل یا شراجیل چې کوم دغه د بلقیس پلار د مسلمان نو چې مسلمان نو سې کړي د نو دلیل نشي کوئی شي نشي بس یو تاریخ یو واقعیا شرعي مسائل دې نه معلومیږي دینه او د ورکړل شي د حکومت او د ضرورت هر شی او هر قسم وسایل لري
ولها عرش عظیم د دې د پاره د بادشاہي تخ لوی تخیلا او د دې تخ په دې طریقه باندې سليمان عليه السلام سره موجود نه سليمان عليه السلام سره ولی موجود نه واقع سره هر قسم وسایل ور سره زګه موجود نه وجود دومره په بادشاہي تخ کې دومره اسراف کول او دومره زیاتې کول په شریعت کې من دي پیغمبران اسراف نه کوي اسراف نه غوځان ساتي نو د شي نو جوړ کړي تاریخونو لیکلي د بلخیس کم تختو دا تخت د یو وجب تقریبا بدوي کې 300 او شپېته چوکاټونه لګېدلي په دې انداز باندې جوړ او دا 300 شپېته چوکاټونه په دې طریقه باندې جوړو چې هر ورځ په بنور چې کله راخود نه بجدا چوکاټ کې برخه کېدو یو ورځ په یو کې بل ورځ په بل کې چې په کال کې 300 شپېته ورځې د نور خورواني گردش دوی برسم داسې ماهرین جوړ کړي چې کله بنور راخود هر ورځ روزانه په بجدا چوکاټ کې راخه کېدو او دا دې لپاره چې د نور عبادت کوي چې په هر ورځ د جدا چوکاټ کې د سجده ولګي عبادت یو او دې معنی دلیل چې کوم د ورستانه مضمون دی چې دې د نور عبادت کوي دا غزګین نه دا اشاره به کې موجوده ده اوس په دې شی معنی سليمان عليه السلام څه کول چې 300 چوکاټونه کې پیدا کړ چې دوی په جدا چوکاټونو کې راخاره شي دا هغه خلک کار د دنیا پرست خلک نوم ناموس والا او د شهرت ارمانیان خلک هغه بدا شي کوي شرعي خلکو دې خبرو سره تعلق دی نو دا څه چې کوم دی نو سليمان عليه السلام نه لارو نو دې ځکه کې د تعجب خبرې دوش یو دا چې په زنانه لګیدل په نارینه باندې حکومت کول د تعجب خبره ده دا شرعاً هم تعجبي خبره ده چې خزل تمر اختیارات ورکول چې په نارینه باندې حکومت وکي نو دا عقل نه راخري به دا عقلي مستردي او شریعت کې هم دا بکلک سره مسترد دي چې زنانه په نارینه باندې حکومت وکي شریعت کې مسترد دي نو د دې څنګه د مولا چرګ تعجب په دې خبره باندې دي چې دا د خلک د جبه شرعي لحاظ باندې دومره د شریعت نه لري د خزي په حکومت کې او عقلي لحاظ هم دومره کمزوري شوی دي عقل هم دومره وزګار دي چې خزو د اختیارات حواله کړی دي نو به د دوه وجو باندې د مولا چرګ سخت تعجب کا سليمان عليه السلام تقصه کوي او تعجب کسه را نو ولا او تعجب هغه نقطې تر یو به دا چې زنانه حکومت کول او اختیارات حواله کول او دویم هر قسم وسایل ته ملاویدل او دریم دومره لوی عرش د بادشاہي تخت جوړول به دا غیر وروسته د هدهد ویل چې وجدتها ما بیا مونږ د زنانه وقومها داغي قوم يسجدون للشمس چې سجدي کوي نور د نور عبادت کوي نو دای بل به وقفتیا شو نو دغه شرعي تعجب د شریعت دومره غافل کېدل دومره لري وتل چې بیا په الله تعالی په مخلوقاتو کې د نور عبادت کول دومره به وقف جوړېدل من دون الله اذا الله نه بغیر وزين لهم الشيطان اعمالهم او خيستخ کار کړل دوی د شیطانانو عملونه دوی دا به بل تعجب شي چې یو خی کار غلط دی د نور عبادت کوي بل دومره بیوقوف شوی د شیطانانو د کار هم خيستخ کار کړل بد یم نه غني کارم غلط کوي خدا غلط کار د غلط نه کاری ګډه خيسته او تخکاری فسودهم عن السبيل ندوی بن کړل د ساملارین یعنی بل تعجب دا د جوس دوی شریعت تر واستل او په دې معنی یو الله پی جاندل او د الله تعالی نظام په دې معنی قائمول او منل د ډېر لري خبره ده چې هغه یو په ګناه کې اختر بل د ګناه خيسته کاریږي او په شریعت باندې وکړه عمل کوي او شریعت سره وکړه نزدیکیږي فهم لا يهتدون دوی سملار نمونی سملار نه لري وتري